بل بحث چې دی نو هغه د ریا متعلق دی. صدقه کول خو صدقې کې ځان د ریا نه ساتل. ریا دې ته ویل کېږي اخلاص پرې ښودل په عمل کې او په هغې کې د غیر الله خیال ساتل، د الله رب العالمین نه ما سوا د نورو خلکو خیال ساتل او اخلاص پکې نه وي، دې ته ریا ویل کېږي. امام تانوی رحمه الله ذکر کوي فعل الخير لاداء الغير، یو کار کول د غیر د پاره د الله تعالی نه ما سوا د بل چا د پاره، دې ته ریا ویل کېږي. امام غزالی رحمه الله ذکر کوي وایي ریا دې ته ویل کېږي طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم، طلب د منزلت کول، طلب د درجه کول چې زما درجه سیوا شي په دې عمل باندې او زه اوچت شم په خلکو کې، نو دا خیر په کارونو کې دا ریا ده. هر یو کار د الله رب العالمین د رضا لپاره کول پکار او د مسلمان شان هم دا دی چې هر یو کار په اخلاص سره کوي او د الله تعالی د رضا لپاره وکړي. د دې وجې نه اکثر شیطان حمله کوي په انسان باندې چې کله انسان نیک کار کوي نو شیطان یې په زړه کې وسوسې ور اچوي او د انسان سوچ چې دی د انسان په نیت کې کله کله کمې کوتاهۍ راتلی شي. د دې وجې نه ریا نه همیشه دپاره ځان ساتل پکار دی. یو ته ریا ویلی کېږي، بل ته سمعت ویلی کېږي. سمعت هغې ته ویلی کېږي چې یو کس خپله قصه وکړي بل چاته، چې مثال په طور ما دا کمال وکړو دا کمال وکړو، بل مسلمان واوري او ته خو ډېر ښه سړی، او بل ته ریا ویلی کېږي. ریا په کارونو کې د الله رب العالمین نه ما سوا د بل چا دپاره یو عمل کول، دې ته ریا ویلی کېږي. امام ذهبي رحمه الله ذکر کوي وایي د ریا حکم ذکر کوي، وایي په کبایرو ګناهونو کې د کبایرو ګناهونو په ضمن کې هغه ریا هم راځي. د دې وجې نه ډېر زیات کوشش پکار دی. ریا د ریا لپاره علاج سره، علاج د ریا لپاره دا دی الطمع فيما ايدي الناس، تمه نه ساتل د خلکو نه، کوم څه چې د خلکو په لاس کې دي د هغې تمه نه ساتل. چې کله څوک په دې باندې عمل کوي چې یاره ماله به څوک سره راکړي او زه د عمل کوم او د خدمت کوم د دې لپاره، نو بس په دې کې ریا راتلی شي. بس د خلکو نه تمه نه ساتل، تمه صرف د خالق نه ساتل پکار دي. او دویم نمبر اخلاص په ځان کې راوستل. بل د قبولیت د عمل لپاره زیاتې دعاګانې کول، الله تعالی ما دا خدمت وکړو، الله تعالی ما دا خرچ وکړو، الله تعالی قبول کړي زمانه. او هر یو عمل هغه په نیت د الله تعالی د رضا باندې کول. بل چې خپل صفت نه خوښول چې زما صفت د څوک وکړي چې یاره دا ډېر ښه سړی دی او دا دومره بهادر سړی دی، په دې کې دا کمالات دي. صفت هغه مزه کوي چې کوم باندې الله رب العالمین خوشحاله شي، په کوم عمل باندې الله تعالی خوشحاله شي. موږ مسلمانان یو، د الله تعالی نه امید کوو چې الله تعالی زموږ په مونځ باندې خوشحاله شي، په زکات باندې خوشحاله شي، په هر یو نیک عمل باندې خوشحاله شي. بل په خپل صفت باندې نه مغرور کېدل، چې څوک صفت وکړي انسان کمزور دی په هغې باندې انسان مغرور شي. الله رب العالمین قرآن مجید کې فرمایي ایمان والو تاسې مه باطلوئ خپلو صدقو لره پس باطنه باندې او دغه شان په اذا او په ضرر باندې. چې کله صدقې وکړي نیک عمل وکړي نو په هغې باندې باطنه پسې چرته مه کوه او دغه شان ضرر مه ورکوه. الله رب العالمین قرآن مجید کې د منافقانو صفت ذکر کوي وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، چې کله دوی مانځه ته ودرېږي نو سوس پوس ودرېږي. یراؤون الناس، د دې لپاره چې خلکو ته ځان ښودنه وکړي. نو دا ریا صفت د منافق دی، د دې ځان ساتل پکار دی. الله رب العالمین قرآن مجید کې فرمایي فویل للمصلین، هلاکت دی د لمونځ کوونکو دپاره، هغه لمونځ کوونکي هم عن صلاتهم ساهون چې هغه د خپل لمونځونو نه ناخبره وي، او الذین هم یراؤون او هغه ریا کوونکي او د خلکو نه د ضرورت څیزونه منع کوي. هلکه پلانی څیز راکړه زموږ لږ پکار دی، هغه ورته وایي یاره هغه خو نشته او هغه پلانی ځای خراب دی، پلانی ځای خراب دی. دا د دې ځان ساتل پکار دی.